عزتمند د کورمې کشران و مشران د مونږ وړونه د مونږ ګاونډیان چې مونږ یې کوم استقبال وکړه دغو غیرت له په دواړه لاسه سلام تاسو قدرمنو تاسو غیرت اوس نه چې کله تاسو حدودو له مونږ را ننوتو دا اوس غیرت هم و استقبال هم چې کوم وکړه نو دا غیرت دا اوس نه دی دا هغه غیرت دی د ما والد صاحب ملک ولی خان کوکی خیل و د تاسو مشران نصر الله خان ملک سجید طوری نیکه د ما والد صاحب دغه خړې خاورې له راتله و هغو یې ملګرتیا وه د باجوړ نه واخله د وزیرستان پیرې و افر و د ټولو پښتنو خبره وه دغه پیرې چې افغانستان د پښتنو خبره وه و تاسو مشران وی دلته ناست وي که شي دوله معلومات وي مې دغې خبرې چې کله وی ما والد صاحب دلته راتله او کله وی تاسو مشران د مونږ خیبر له راتلل نو د امن وی چې کومې خبرې کولې مجال دی چې ګوره په هوا کې وی بیا مرغۍ وی په هوا کې ګوره نه شوه تېری چې دوی کومه خبره وکړه که نه د امن په لاس را د قبایلو کومه خبره او د پښتون کومه خبره چې چا وی رب نه شوه کولی دا خو پاکستان ریاست دی چې هندستان ریاست و افغانستان ریاست وی ګوره په تماشا وی دو خبرې په انټرنیشنل سطح باندې وی کې و نن سبا ما ته یو پوه شوې چې دغه موږ نه حالات خراب شوي او خاص کر دغه شل کاره وشول د 9/11 نه رادلې موږ له پته وه چې دا 580 کالو اهل تشیع و اهل سنت دا خبره روانه وه خو 9/11 نه پس چې کم حالات وو دا صرف په تا باندې نه دا په موږ باندې هم دي چې څنګه تا امام بګاره هلته امام باره موږ جوماتونه موږ په جوماتونو کې ګوره دماکې او په یوه دماکه کې 580 کسان مړ شوي او داسې واقعیت که درمونو شوي مونږ تیرا دلته تاسو سره لګېدلی مونږ تاسو سره بونډرۍ او خروالۍ کنډو مونږ افریدو د خیبر د تاسو سره بونډري او د مونږ په دا خیبر کې چې کوم حالات تیر شول که نه یقین دی وشوه چې یوه داسې واقعه وشوه و داسې ظلم و زیاتی وشوه صرف یوه واقعه ته ویایم یوه ډېرې ته نه ویم بیا تنګېږو تاسو که نه ډېرې وشوې روزانه کېږي اوس هم کېږي د مونږ د ما په خپله والد صاحب په ژوند باندې 2 ځلې مونږ کور ویران شوی چې کله پاکستان جوړ شوه د پاکستان تاریخ 76-77 کال دی و مونږ وایو تاسو تاریخ چې کوم دی زرونه کال دی چې مونږ له څومره پاته وای مشرانو نه زرونه کال هم دی و مونږ پلار په وخت کې مې په 51 کې یو ځلې چې کله د پښتون خبره کوله تاسو مشران وو سره نصر الله ملک وو سره او نور مشران وو تاسو یې کورمې وسره وو په 51 کې یو ځلې په تیرا کې چې کوم دی بمباري پې وشوه مونږ کله یې وشته اوس هم ولاړه یو ځلې مو هلته کور ویران شوه بیا تاسو له پته یي په 84-85 کې هم کور ویران شوه بیا هم چې کوم دی په 2000 پلار د والد صاحب د انتقال نه پس مې په 2009 کې په تیرا کې په غونډي کې په پېښور کې کور ویران شوه په تیرا کې مې بیا چې کوم دی په تیرا کې کور ویران شوه 4 ځلې ویران شوی و چې اوس کله بیا د پښتون خبره کوي او چې کله ورته ودرېږم نو بیا یې راته ویل اشودالپور خو پرې پکې خو یاسې مې ما نامه اچولي او ایفایرونه یې را باندې ما شناختي کارډ بند دی ما پاسپورټ داسې ډېرو خلکو بند دی چې پښتنو کې مې خبرې کوي که نه خو 2 ځلې چې کوم دی هغې نه بعد مې ما کور ویران شوه او بیا یې م راته چې کوم دی د ظالم ریاست دا ورنیږونه راکول چې کور دی ویران که ما وایي چې ویران یې که چې یو ځل مې بیا تاریخ جوړ شي پوه شوې نو که درمنو مونږ تاسو تاریخ ته پوه شو تاریخونه چې کوم دی دا شانتې غیرتي خلک چې کوم دی جوړوي لکه تاسو چې کله مونږ هلته را انټر شو او کوم استقبال مې مونږ وکړه او اوس هلته مونږ دا کم کشر او مشر راغونډ دی بړی چینار نو دا تاسو غیرت چې کوم دی ټولې دنیا ولیده خو انشاءالله تعالی که خیر دی الله نه وي اوس بیا هغه وخت راغلی چې څنګه مفتي صاحب وویل چې په 11 اکتوبر باندې ټول پښتون وه راغونډ شوی وه ټول پښتون و دا خو مفتی صاحب وویل چې 10 لکه خلک راغلي وو خبرې د 10 لکه خلک دا هېڅ شی هم نه وه یو نیم کروڑ پښتانه راتلل و د ظالم ریاست چې کوم دی 4 ځلې په مونږ باندې اټیکونه وکړ 4 ځلې هېڅ شي لپاره چې ما د پښتون خبره کوله بله خبره مې نه کوله
چې پښتون کومه تباهي شوي او پښتون د کوم کورونه ویران کړل پښتون د چې کوم د کومې بمبارۍ وکړې کم د 80-85 هزار پښتانه مړه شول مونږ ښځې ماشومان مړه شول مونږ دغه خبره کوله مونږ په وسایلو یې چې کومه قبضه کړې او مونږ په معدنیاتو په جنګلاتو یې چې کومه قبضه کړې او پوه شوې مونږ که درمنو ګوره خبره چا خلاف ته پته وایه ته مونږ خبره د ظالم خلاف ته نه جرنیل خلاف ته نه پاکستان خلاف ته نه افغانستان خلاف ته نه امریکې خلاف ته نه اسرائیل چې څوک ظلم کوي پوه شوې مونږ خبره د ظالم خلاف ته پوه شو ظالم خبره یا پرې کوو چې کومه پرې مونږ ژوندي وو مونږ به تاسو انشاءالله کوو یې که نه دا حالات چې څومره خراب شوي دغه ظالم خراب کړي شپې په یوه جامه کې وي و ورځې ګوره په بله جامه کې وي ته پته و که نه شپې په یوه جامه کې وي او ورځې په بله جامه کې وي پوه شوې منده خراب کړي منده یې ذمهوار دی درېمګړی پوه شوې هېڅ هم نه یې خراب کړي ته ما پښتون رور یې ته ما مسلمان رور یې انشاءالله تعالی که خیر وي ما پلار و نیکه و تاسو پلار و نیکه به دغه امن لپاره راوچه شوي وو مجال دی چې څوک چا یې څه کولی نه شول او پښتونه چې اوس ته بیا راوچه شوی یې که نه دو په خیره پیږي پوه شو اوس یې بیا سازشونه را جوړ کړي ګوره اوس یې مونږ له په حال یاره کې چې څومره سازشونه جوړ کړل که نه دا دو جوړ کړل دغه نه پس ګوره تاسو له پته وي چې په دا علاقه کې یې نیټ هم بند کړی سبایي نه دا 2 ورځې یې نیټ هم بند کړی نو که درمنو چې څنګه ته ګوره ته پښتون ورور یې ما د جرګت د پښتون راغلی او تعالی بل چا نو دا چې کومې شپېته اویا ضلعې دي د هغو نمایندګي او د بولان نه واخله چترال پرې چې کوم دی دا ټول پښتانه پکې موجود دي او تعالی ګوره د کویټې والې جوب نه یې هلته خلک راغلي اوس یې پخپله مو وینئ زه خو خیبر یم هلته زه ګاونډي یم نږدې یم سره په دا غرونو باندې نیمه ګنټه مزل دی ما ته په منځ کې ډېر نه نیمه ګنټې نه ورې نه زه خو د ګاونډي یم زه خو د مسلمان ورور یم زه د قبایل ورور یم زه د پښتون ورور یم زه به د حق خبره هم کوم زه به د امن خبره هم کوم زه به د تیږې خبره هم کوم زه چې راغلی یم ما پښتون ورور راغلی دلته صرف امن له راغلی تا له تیږې له راغلی اوس مې هلته په ساده کې خبره وکړه چې مونږ غیرتي خلک لګېږي پوه شوې غیرتي خلک غلامان هم نه لګېږي پوه شوې په سرکاري ژبه کې چې ګڼېږي هغه خلکو د مونږ سره مه ګڼېږي مونږ وروڼه یو تاسو په سرکاري ژبه کې چې کم خلک ګڼېږي که نه هغه خلکو مونږ له ما راسي ډېر په معذرت باندې په کور کې خپلو بچو او ښځو سره کښېني صفا یې ته کویم چې کم مکبري کوي مکبران او دلالان دا خلک مونږ نه منو که دا یې ما ورور وي او که دا یې ما پلار وي او که دا یې تاسو پلار ونی کوي او که هر څوک وي چې څوک مکبري کوي او څوک دلالي کوي او څوک ته پښتون نقصان کوي انشاءالله تعالی ورته ودرېږو او دا خبره په جار باندې کوو که خیر دی الله نه وي انشاءالله تعالی تاسو له پته وي تاریخ یو ځل بیا هغه تاریخ راغی چې مونږ یو ځای کېږو یو موټی کېږو که خیر وي د امن لپاره او په زور په زبردستۍ وایي چې کوم دی دغه امن راولو صحیح و که نه انشاءالله تعالی بس راغلي پښتانه راغلي ټول ته ناست دي ګوره چې مخ ځانله ور ونړوې ما وروره کور مې مشرانو او کشرانو اهل تشي تاسو له زه خبره کوم چې دنیا مخ ځانله ور ونړوه چې پښتون یې ته کومه خبره کوي دا چې ما سر څي ما سر کټ که خو د امن خبره وکړه انشاءالله تعالی مونږ د امن خبره کوو د تیږې خبره اول چې کومې لیارې باندې لیارو خبره تا چې کوم دی جاني موالي نقصان خبره او پوه شوې او وروستو خبرې خو اول د تیږې خبره و تیږه داسې خبره نه کوو مونږ پوه شوې که درمنو چې صرف په ریټن کې په کاغذ باندې ولیکي که نه او په هلیکاپټر کې هغه ځانه کېنې پېښور نه دلته کوشوي چې وایي چې یاره تیږه خو مې کېښوه امن مې راوسته نه دا امنونه منمونه نه په هغه باندې ماشوم هم پېږي پوه شوې چې صرف ته دنیا له ښایې پوه شوې دلته وینې تله وې پوه شوې اول ته په هلیکاپټر کې راکېنې پوه شوې ته کوشې چې زه امن اولم امن داسې وي چې نن هلته مونږ درېیمه ورځ انشاءالله تعالی چې میاشت لګېږي که نه په دا خړو جامو کې نه کپړوله مې وکړه اوس هم ټولې خاورې په پرې نښتي پوه شوې په دا خاورو کې سره ناست یم او سره کېنم هم وپېروي انشاءالله د سوم هم نه چې کوم به پرېم د امن خبره نه وي کړې یوه واده مونږ سره وکړو انشاءالله تعالی چې تیږې کومه خبره وي د امن کومه خبره وي دا خو یې کوو که نه انشاءالله مونږ د سره ولاړ یو د مونږ وروڼه یو انشاءالله تعالی دا خبرې نشته که خیر د الله نه وي بلکل خبره وی کوو د امن وی خبره کوو د ظالم لاس وی نسو دا دریم ظالم چې کوم دی که نه
چې کومه وینه یې تله کړه او کومه وینه تلوي او کوم د تکبر خبرې کوي دوه تکبر په خاورو کې ملاوو ان شاء الله تعالی. ان شاء الله تعالی ما نور که درمن عزتمن مشران هم خبره کوي تاسو چې کوم مشران دي دلته راغلي مونږ شکریا هم ادا کوو چې مونږ له کم قدر او عزت راکړو ولا چې مولا جاړه رسیم ولا مې ته وخړه پوه شوې چې کوم عزت مونږ له راکړو نو ان شاء الله تعالی که خیر وي زړونه ډېر ډک دي ولا چې بس کا ته ودرېم کنه خبره مې ته شروع کړم نو مخامه پرې وخت هم پوه شوې کم مینا محبت هم چې راکړه کم عزت هم راکړو یو ځل بیا تاسو شکریا و ان شاء الله تعالی که خیر د الله نوي دا مونږ خاورو پښتانه خاورو که خیر وي اول خبره چې کوم د په 11 اکتوبر باندې د شوی چې په پښتانه بیلټ کې چې کوم د مونږ د امن خبره کوو د چې څنګه ته مفتی صاحب ویل چې مونږ مخکې راغلو د دوه واقعیت ګوره نو شوي تاسو را پته وګنه د خبره چې کوواټ پرې مونږ جرګه را رسېدلې وه و کمشنر ورته وویل 11 بجو شپې پرې ورته ویل چې مخکې حالت دی ښه او پس کړي وو ایک ځانې واپس کړي وو که نه دوه واقعیت هم نه وای شوي دا دوه غټ واقعیت چې کوم شوي دا ښځې او ماشومان چې پکې مړ شول او دا بې ګناه خلک پکې مړ شول دا نه وای شوي که مونږ یې راپرېښي وای خو مونږ اخر هم وویل چې نه مونږ خپلو پښتنو وروڼو له ځان رسوو مونږ اول کې دا اراده هم کړې وه چې کوم مطلب دو مونږ له رکاوټ ریاست په مخه په لیاره کې کوي مونږ 10,000 خلک په لښکر باندې سو خو بیا هم وروسته وویل چې نه انشاءالله تعالی بس اوس دا 100 مشران چې کوم دي دا سو خبره کوو د جرګې او که ضرورت شو او رکاوټ یې جوړ کړه نو انشاءالله تعالی یو ټلیفون ضرور دی که خیري تاسو انشاءالله تعالی مړه یک ټلیفون ضرور شته هم نه تاسو یو که نه دلته لاس خو یې نه سو که نه لاس یې نه سو که خیري تاسو یې راته مخکې و چې څوک هم دغه ظلم خلاف و دغه امن خرابېدو طرف له ځي که نه نو لاس یې نه سو که خیري بس که درمنو دا جرګه خاص تاسو لپاره راغلي او خپلې ګېډې لپاره نه راغلي نه مړۍ غواړو نه شپه غواړو بس په دا ځای کې چې کوم دی یو څادر د شپه ویم کوو دومره ویس چې خورو پوه شوې چې وخت هم تېرېږي 3 ورځې مالته هم تېرې کړې نن هم 3مه ورځ ده 3 ورځې نور هم تېرېږي میاشت هم تېرېږي خو مونږ انشاءالله تعالی د امن خبره کوو که خیر دی الله نه وي بس د مونږ تاسو یو ځل بیا ډېره شکریا خبرې خو چې ډېر زړم ډک دی چې تشي کو ځکه چې پلار د مرګ نه پس زه خو یو ځل راغلی یم په منځ کې یو ځل دوه خو خلکو سره مې ملاقاتونه نه شوي انشاءالله تعالی مونږ مشران هم غیرتي وو مونږ تاسو و مونږ هم هغه شانتې غیرتي وو بس یو ځل مرګ دی الله تعالی لیکلی چې په کومه ورځ الله لیکلي وي که نه او کومه دانه یې الله لیکلي الله په ځا چې ګوره مړ شي په بړستن کې ویې مرې په کټ کې ویې مرې ګوره که دا څوک یایي چې زه نه مړ کېږم تاسو یقین خو شته که نه مسلمان یو که نه چې مړو یې که نه یو ځل مرګ شته مړو یې انشاءالله تعالی او ښه په غیرت ودرېږو په پښتو ودرېږو یو ځل تاسو بیا ډېره شکریا والسلام ورحمة